لا سيدي سبحانه معظم الشان معنى ذاته مختصر معنى ذاته سبحانه باقي ده الله لرا هر عيبنا معظم الشان دي حال کے حال منا ورسرا داسه وای معظم الشان څومره عجیب لوی ده شان دی الله صفات وجودي دي دا علم قدرت دومره لوی ده شان دی الله چې غیر متناهي ده ما عقل کې نه راځي لکه عقل خو متناهي ده لږ ده لږ قدر عقل ده متناهي ده عقل غیر متناهي نشي ده اصله ځکه چې د عقل زمانه دی علم لږ ده لږ زمانه ده چې انسان پیدا شي تر مرګ پورې دا لږ زمانه ده دې کې عقل کار کوي دینه بعد یا دینه مخکې نه کوي کله انسان مړ شي بیا عقل نه کوي علم نه حاصلوي نفس عقل به علم نشي حاصلوي دا لږ زمانه ده په دې لږ زمانه کې غیر متناهي صفتونه نشي ویلای کېدای غیر متناهي صفتونه کو غیر متناهي زمانه وایي دا شی ده سبحانه باقي دا رب لرا هر عالم نه دا صفات سلبي ما اعظم شانه ورسره دا وایي ما اعظم شانه څومره عجیب ده شان دی الله چې صفات ثبوتی دي علم قدرت وغیرہ څومره لوی دي دومره لوی دي چې ما عقل کې نه راځي ځکه ما عقل متناهي قوت لګ دا خدای شان غیر متناهي ده غیر متناهي نشي بل دا چې زمانه د نفس د روح د عقل له ولګ زمانه ده دی چې پیدا شوه بدن کې دا راغی نفس تر مرګ پورې بدې کې دا علم حاصل ولای کله مړ شوه نفس لاړه بدن به علم نه حاصل دا لږ زمانہ کې دا علم حاصل په لږ زمانہ کې غیر متناهي نشي حاصل ده په پیرو ده دا اوس دا په مختصره معنا معلومه وګدا معنا دا څه سبحت الله سبحانه قال كوني مقولا في ابي معاذ وشان دا مختصری عبارت ده سبحانه پاکی ده دا ترکیب اضافي ده مضاف ده ترکیب اضافي مخاطب ته فائدہ نه ورکړي خامخا خبرې بوای مخاطب ته فائدہ ورکړي مرکب تام بوای یا انشاء یا جمله خبریه وای به تام کلام بوای چې مبتدا خبر مسند لري چې مخاطب ته فائدہ ورکړي یا نوی یا دی اظهار فائدہ ورکړي چې نوای شای ځای کئی فائدہ ورکړي لکه زه تاسو ته وایم ایتی بالما انشاء نوې فائدہ درکړه اظهار میں تاسو ته دیو نوې فائدہ اته تاسو وایم ته زید القائم چې تاسو حکایت فائدہ درکړه خبره درکړه مخکانو چې زه لاړ درکړه تاسو یې چې بازار ته نه تر ولاړ زید القائم جمله خبریه ده حکایت دا فائدہ تاسو درکړه دا حکایت تا مخکانو انشاء کی اظہار دے نوی شی حکایت نہیں براوڑا سر میں درد کئی دا ټول نوی خبریں اظہار دے نوی شی دامن دار وہ سبحانه ہو مضاف مضافرے دی دا مرکب ناقص تا دا مخاطب تا فائدہ نہ ورکے مخاطب تا چه فائدہ ورکے مرکب تام ورکے چه مسند لے یا انشائی کی اظہار دے نوی شی یا خبریوی کی حکایت مخیان ہونا یہ کسی نے حکایت تو سبحانه مرکب ناقص پہ رہتا جواب دادا کہنا دا اصل کی مختصر من المتول اصل کی متول عبارت تھا دا اختصار دا حکم متول ہے اصل کے دا سبحت اللہ سبحانه سبحت تفیل باب دا سبحان مجرد سبحت اللہ سبحانه ذل نسبت پاکوالی کو اللہ تعالی سبحانه پاکوالی سارا سبحان مفعول مطلق سبحت الله سبحانه د نسبت پاکوالی کوم رابطه سبحانن پاکوالی سره مفعول مطلق ته تاکید دی فعل لکه ضرب تو ضرب وال مې وکړ په وال سره دا وال چې دا ضرب دا تاکید دی ضرب تو اتا ویلي چې مفعول مطلق کله نه پاره کله عادت پاره کله تاکید پاره دا تاکید اصل کې دا سبحت الله سبحانه
بیا مونږ داسې وکړو چې متول مو مختصر جوړ کړو. څنګه مو مختصر جوړ کړو؟ داسې دا قاعده ده چې مفعول مطلق تاکید د فعل وي، یو نوې عادت پر نه خالی تاکیدی اضافت وشي فاعل یا مفعول به ده، یا ضمیر د فاعل یا ضمیر د مفعول به ده. دا تاکید وي د فعل، اضافت ضمیر د فاعل یا مفعول به ده وشي، یا به عامل حذف پاس په وجوبی قیاسی. حذف وجوبی واجب ده د فعل باندې قیاس علت تقاضا دے کہ اجازت کیا ہے. قیاس معنی علت، حذف وجوبی حذف واجب ده، قیاسی علت دا سے وائی کہ تو حذف کیا وزن ته ګوره. سبحت الله سبحانه اصل کې راځو نه نسبت پاکوالی مولا ته پاکوالی سره دا پاکوالی تاکید دی فعل ده، یو نوې عادت پاره نه ده. دا معنی نه ده چې یو نوې پاکوالی دا به مؤمن شان نه ده. دا معنی نه ده چې یو عادت ده پاکوالی دا هم د مؤمن شان نه ده. مؤمن شان خدا ده چې مطلق الله پاکوالی وایي. تاسو نه چې ونه وایي، تاسو نه وایي چې یو عادت وایي، مطلق کان دی الله پاکوالی دا تاکید دی فعل نوې عادت پاره نه. او مضاف ته ضمیر د فاعل یا ضمیر د مفعول به ده. دا ګوره سبحانه هو ته مضاف دا هو چې دا ضمیر د مفعول به ده، دا الله تعالی ده. الله په ترکیب کې مفعول به واقع سبحت الله سبحانه سبحانه سبحت الله سبحانه کې الله سبحانه په ترکیب کې مفعول به واقع تا سبحانه ویل دا مفعول مطلق ته نوې عادت پر نه ده تاکید دی په تا مضاف کړ ضمیر د فاعل یا ضمیر د مفعول به ده سبحانه و دی ویل اوس په عامل حذف سبحت حذف خاص په وجودی قیاسی وجودی والے دغه قرینه ساده مثلا قرینه دا سبحانه باندې نسب ده. دا قرینه دې چې دا تعمیل شته ساده مثلا دا مفعول مطلق چې سبحان دا قائم مقام دی فعل نو حذف واجب ده. قرینه له وجه دا نسب ده ساده مثلا ده وجه دغه دا سبحان مفعول مطلق چې دا قائم مقام دی عامل ده. دا خاص وجودي قیاس دا څه وایي، دا قیاسي ده. علت دا څه وایي چې خامخا بیا درته ولې دغه دا مفعول مطلق تاکید دی فعل ده. تاکید فاعل مؤکد تاکید سی عین مؤکد نو چې سبحان دې ذکر کړه خدا سبق تو ذکر وکړه تاکید دې راکړه تاکید فاعل مؤکد نو ذکر دې فعل لا هوا ده ولې تاکید عین مؤکد دی چې یو دی نو چې تا مصدر ذکر کړ سبحان نو عامل لا هوا ده چې ذکر کړه ځکه عامل حالت تفاص په وجوبي کې اساس نو جواب متغیر اعتراض وکړ درکه سبحان ناقص ده مضاف دا خو دې سره خطاب نه ده صحیح. خطاب په مخامخ کلام تام باندې کوي مخاطب ته فائدہ خو ورکړي یا اظهار دې نوي شي چې انشاء الله ای حکایت مخکانه اخبار ادا راځي فائدہ ورسره دا مرکب ناقص دی. جواب دا چې دا اصل کې مختصر من المتول او حکم دې متول کې ده اصل کې راځه سبحت الله سبحانه د نسبت پاکوالی کو الله ته سبحانه پاکوالی سره دا سبحانه تاکید دی فعل نوې عادت پر نه ده. تاسو نه ایوان نو پاکواله مؤمن خدا سره کې چې ایوان نو پاکواله الله پر ایوان نو عادت کوي چې الله جسم نه پاک خدای ایوان نو صرف دا څه نه وای هر عیب نه پاک عادت پر نه ده. دا سره چې مؤمن دا څه وایي چې یو څو زره تسبیح وایي بیا نه وایي دا غواړه تاکید ده. د نسبت پاکوالی په حالت په پاکوالی سره مطلق شامل دا مؤمن شامل نو مطلق تاکید دی یو نوې عادت پر نه ده نو عامل حذف ده پاس فی وجوبی کیسی سره پاس فی وجوبی ولې دا قرینه ساده مثلا ته سبحانه کې نسب ده دا قرینه ده ساده مثلا دا چې مفعول مطلق د عامل په ځای ولاړ ده بیا په دا فی وجوبی وجه ده قیاس من علت دې تقاضا کې چې حذف کوي خامخا دغه چې مفعول مطلق تاکید ده بیا د فعل تاکید ده تاکید معنی موقع دي دا مفعول مطلق معنی سبقت تکن چې عین دا اوس بیا سبقت ذکر کړه خو لغوه کړه دا یو څه یا دا عامل حذف په پاس وجوبي کې اساس سره مختصر په حکم متول کې دا مرکب نه کیسه ده مرکب تام ده چې متول په حکم کې ده کنه متول په مرکب تام سبقت الله سبحانه په دې
دا د ترکیب اوس تسبیح کې خبره کوو دا درې احتمالات دي درې استعمالات دي صرف دا فکر کوو بیا مخ باندې بس پوه شئ که نه